اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله ددی جملے تفصیل د قرآن کریم په الحمد لله کی قاضی بیضاوی رحمه الله کړه ده. لدی وجنه مونږه دلته نکو اگر چې حاشی ذکر کړي همدا د حاشی خبرې ټولی په متن کې ورسته را روانې دي. د قرآن کریم اولنې آیات الحمد لله رب العالمین ده. هلته تقریبا 10 ورځې درس پکې ویل کېږي. الذي نزل الفرقان دویمه جمله د نزل الفرقان ده. نو په دې جمله کې تحقیق داسې ده چې ګوره یو متحرک ده او بل حرکت ده. متحرکم په دو قسمه ده، حرکتم په دو قسمه ده او فرقانم په دو قسمه ده. نو دا درې تقسیمات پکې زده کړئ. متحرکم په دو قسمه ده، حرکتم په دو قسمه ده، فرقانم په دو قسمه ده. متحرک په دو قسمه ده. اول متحیز بالذات. متحیز بالذات دا معنا چې قابل د پاره د اشارت حسی وي، لکه دا دیوال، دا چت، دا پکې، دا متحیز بالذات دی. متحیز بالذات دا معنا چې قابل دی د پاره د اشارت حسی. او دوهم دا چې متحیز بالعرضی. متحیز بالذات نه بلکې متحیز بالعرضی. بیا دا متحیز بالعرض په دو قسمه ده. اول مشاهده لکه دا رنگونه، دا رنگونه متحیز بالعرض دی خو پستر ګخکاری. دوهم غیر مشاهد لکه علم. دا مې د متحرک تقسیم درته وکړو. بیا درته وایم د متحرک تقسیم. ګوره متحرک په دو قسمه ده، متحیز بالذات او متحیز بالعرض. متحیز بالعرض په دو قسمه ده، مشاهد او غیر مشاهد. متحیز بالذات دا معنا چې قابل د پاره د اشارت حسی وي، لکه جواهر. او متحیز بالعرض دا معنا چې قابل د پاره د اشارت حسی بالذات نه. بیا دا په دو قسمه ده، یو مشاهد لکه رنگونه او دویم غیر مشاهد لکه علم. دا د متحرک تقسیمو. حرکتم په دو قسمه ده. حرکت یو بالذات ده او دویم حرکت بالتبع ده. حرکت بالذات په متحیز بالذات کی وی او حرکت بالتبع دا په متحیز بالتبع کی وی. حرکت په تقسیم پوه شئ. حرکت په دو قسمه ششه بسی. حرکت بالذات دا پچا کی وی په متحیز بالذات کې. حرکت بالتبع پچا کی وی دا په متحیز بالعرض کی وی. اوس راځو فرقان ته، قرآن ته. قرآن په دو قسمه ده، یو قرآن نفسی ده او بل قرآن لفظی ده. دی قرآن نفسی کې نه حرکت بالذات شته نه حرکت بالتبع شته. حرکت بالذات ځکه پکې نشته چې حرکت بالذات د پاره د متحیز بالذات وي. او قرآن نفسی متحیز بالذات نه ده، قابل د پاره د اشارت حسی نه ده. نو قرآن نفسی چې ده په دې کې حرکت بالذات نشته. ولې نشته؟ حرکت بالذات په متحیز بالذات کې وي او قرآن نفسی متحیز بالذات نه ده. دارنګي په قرآن نفسی کې حرکت بالتبع هم نشته، ځکه حرکت بالتبع په متحیز بالتبع کې وي او قرآن نفسی متحیز بالتبع هم نه ده. یعنی په تبع د جبرئیل علیه السلام هم د دنیا ته نه ده. نو قرآن نفسی کې خو حرکت نشته، نو په دې کې نزول هم نشته. نزول خو حرکت ته وایي. نزل. نزل یعنی حرک. التحریک تحریک الشیء من الاعلى الى الاسفل. نزل د تنزیل نه ده او تنزیل تحریک الشیء من الاعلى الى الاسفل ته وایي. نو د الفرقان نه کلام نفسی نشو مراد، ځکه نه پاغي کې نزل بالذات راځي، نه پکې نزل بالتبع راځي، نه پکې حرکت بالذات راځي ځکه هغه په متحیز بالذات کې وي، او نه پکې حرکت بالتبع راځي ځکه دا په متحیز بالتبع کې وي. او قرآن نفسی نه متحیز بالذات ده نه متحیز بالتبع ده. نو د فرقان نه به مراد کلام لفظي وي. نو کلام لفظي کې حرکت شته، حرکت پکې بالذات ده که په بالتبع ده. بالذات خو ځکه نه ده چې دا په متحیز بالذات کې وي او کلام لفظی متحیز بالذات نه ده. لہذا په قرآن کې حرکت بالتبع ده. په دې قرآن لفظی کې کوم حرکت ده؟ بالتبع، یعنی په تبع د جبرئیل علیه السلام. نو نزل الفرقان د دې جملې تشریح هم زده شو ان شاء الله. ګوره بیا درته اجمالا وایم. نزل الفرقان، نزل د تنزیل نه ده او تنزیل تحریک الشیء من الاعلى الى الاسفل توي.
بیا متحرک هم په دوه قسمه دی، حرکت هم په دوه قسمه دی، قرآن هم په دوه قسمه دی. متحرک په دوه قسمه دی، متحیز بالذات دا په جواهرو کې، او متحیز بالطبع دا په اعراضو کې. دا به په دوه قسمه دی، یو مشاهد لکه رنگونه او بل غیر مشاهد لکه علم. حرکت هم په دوه قسمه دی، یو حرکت بالذات دا په متحیز بالذات کې وي، بل حرکت بالطبع دا په متحرک بالطبع کې وي. اوس قرآن ترازونه د قرآن نه کلام نفسی نه دی مراد، ځکه نه پدې کې حرکت بالذات دی نه پکې حرکت بالطبع دی. حرکت بالذات ځکه پکې نشته چې دا په متحیز بالذات کې راځي، او قرآن نفسی متحیز بالذات نه دی. او حرکت بالطبع هم پکې نشته ځکه دا په متحیز بالطبع کې راځي، او قرآن نفسی متحیز بالطبع هم نه دی. لہذا د فرقان نه کلام لفظي مراد دی. نو کلام لفظي کې دا تنزیل او تحریک شته، خو حرکت بالذات پکې نه دی ځکه هغه په متحیز بالذات کې راځي، او قرآن کریم متحیز بالذات نه دی. بلکې کم تنزیل ترې نه مراد شو، کم حرکت بالطبع، په طبع د جبريل علیه السلام. نزل الفرقان دویم تحقیق. معترض اعتراض کوي چې قاضی بیضاوی رحمه الله د نزل صيغه ذکر کړه، د انزل صيغه ولې نه ذکر کوله چې انزل الفرقان ویلې وي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د تنزیل او د انزال په مابین کې فرق دی. تنزیل تحریک الشیء تدریجا، تدریجی حرکت ته وایي، او انزال دفعی حرکت ته وایي. تحریک الشیء دفعه واحده. نو په تنزیل کې تدریجی حرکتی او په انزال کې دفعی حرکتی. نو قرآن کریم کې انزال هم شته، تنزیل هم شته. د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته انزال شوی دی، یعنی دفعی حرکت، او بیا د اسمان د دنیا نه پیغمبر علیه السلام ته تدریجا نازل شوی دی په 23 کالو کې. نو دلته تدریجی حرکت دی. نو انزال هم پکې شته، تنزیل هم پکې شته، خو موږ ته فایده د تنزیل نه رسیدلې، د انزال نه نه رسیدلې. انزال کې خود لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته راغلو، نو ما ته په څه خبرېدو، خو چې د اسمان د دنیا نه اسمکه ته تنزیل شو، نو ما ته فایده ورسیده. نو فایده په تنزیل کې د موتا ته، نو ځکه صيغه د نزل ذکر. نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. ليكون دا للعالمين دا ورسته نذیرن پورې تعلق لري، او نذیرن د یکون خبر ده. نو یکون فعل ده د افعال ناقصونه، نذیرن خبر ده، للعالمین ور پورې متعلق ده. اسم څوک ده؟ نو پدې کې درې احتمال دي. یو احتمال دا ده چې د یکون ضمیر دی قریب عبد تراجه ده، دا راجح احتمال ده. دویم دا چې دا ضمیر فرقان تراجه ده. دریم دا چې دا ضمیر الله تراجه ده. نو درې احتمال دي. یو احتمال راجح ده، دویم احتمال مرجوح ده، دریم احتمال غلط ده. اول احتمال راجح ده چې د لیکون ضمیر دی عبد تراجیش. وجد ترجیح دا چې دا مرجی قریبه ده. لیکون یعنی لیکون العبد، د دې د پاره چې شي د محمد صلی الله علیه وسلم نذیر. په دې پوه شو. دویم دا چې لیکون کی ضمیر فرقان تراجیش، لیکون الفرقان چې دا قران نذیر شي، دا مرجوح احتمال دی ځکه مرجی بعیده شو. دریم دا چې د لیکون ضمیر الله تراجی شي چې الله نذیر شي، دا احتمال غلط دی ځکه الله ته نذیر ویلې شو، او د الله په اسماو کې نذیر نشته. د الله اسماء توقیفی دي او د الله په اسماو کې نذیر نشته. نو راجح دا دی چې دا د عبد تراجی دی. د عبد صيغه ذکر کړه، د رسول ذکر نه کړه ځکه وصف د عبودیت اولاد دی، د وصف د رسالت نه. په وصف د عبودیت کې انصراف من الخلق الى الحق وي. عبد چاته وي؟ بنده د الله. ګوره انصراف من المخلوق الى الخالق. او رسول چاته وي؟ د الله استاذ مخلوق ته، الته د الله نه انصراف مخلوق ته. نو په عبد کې انصراف من الخلق الى الحق وي، او په رسول کې انصراف من الحق الى الخلق وي. نو د عبد صيغه اولاده. ليكون للعالمين نذيرا، د دې د پاره چې شي دا للعالمین د پاره د عالم، د عالم د پاره، د عالم د پاره، للعالمین د دې د پاره ليكون للعالمین نذيرا چې دا د عالم د پاره نذیر شي. نذیر یا په معنا د منذر ده، یعنی منذرا، او یا صيغه د مصدر د خپل حقیقت ور حمل ده د پاره د مبالغه لکه زید عدل. معترض دې په دې جمله اعتراض کوي ليكون للعالمین نذيرا چې دا ليكون د نزل پورې تعلق لري. نزل د الله فعل ده،
ليكون ورته علت شو نو د الله فعل دی معلل بالغرض کړو نزل الله نازل کړو د څه د پاره نازل کړو ليكون نو د الله افعال معلل بالاغراض شو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د لام کې دوه احتمال دي اول احتمال پکې دا ده چې د لام د تعلیل د پاره نه ده بلکې د لام د عقوبت د پاره ده لکه عربان فرمایي لدول الموت بچی راوړي د مرګ د پاره تاسو چې بچی راوړي غرض او غایه مرګ وي نه عقوبت مرګي غرض او غایه مرګ نه عقوبت مرګي لدول الموت وابنوا للخراب آبادی جوړه کا د پاره دورانی دو آبادی دورانی دو د پاره جوړوي نه عقوبت ورانی دي نو دلته د علام د تعلیل د پاره نه دی بلکې د عقوبت د پاره دی عقوبت دا چې ليكون للعالمین دویم دا ده چې دلته د علام د تعلیل د پاره دی خدا علت نه به حکمت مراد ده د نزل حکمت څه ده د الله په جانب کې به د علت نه حکمت مراد او حکمت دا ده چې د عبد د پاره د عالم نذیرا منذر فتحدى تحدي دا د تفعل باب ده معنی د طلب المقابله پښتو کې موږ وایو چیلنج یعنی اختار د تحدى ضمیر په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا ده چې دا ضمیر الله تراجه ده فتحدى الله چیلنج او اختار ورکړو الله ورکړو د ټولي دنیا ته چیلنج الله ورکړي په دې اعتراض نه واردېږي چې د تحدى ضمیر الله تراجه شي او کله تحدى ضمیر دی عبد تراجه کوي چې محمد علی السلام چیلنج ورکړو نو دلته به اعتراض راځي هغه اعتراض دا دی چې دلته د یو قانون د نحوی نه مخالفت راځي د نحوی یو قانون دا دی چې دوه جملې چې یو په بل ور عطفي نو په دې دواړو کې د ضمیرینو مرجع به یوي زدم کړو قانون دوه جملې چې یو په بل ور عطفي نو د دواړو جملو د ضمیرینو مرجع به یوي دلته فتحدى عطف دې په نزل معطوف سره د معطوف علیه نه د الذی د پر سله ده نو اوس د دو جملې دی یو په بل عطف دي نو په کار ده چې د دې دواړو جملو د ضمیرینو مرجع یوي او دلته د اول جملې ضمیر الله تراجه دي چې نزل ده او د دویمې جملې ضمیر عبد تراجه شو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا قانون په عطف بالواو کې ده وتحدى کدا سوي نو به دغه قانون پکې جاری کېدو او دا عطف بالفا ده پدې کې دا جایز ده چې د معطوف علیه ضمیر دی الله تراجی وي او د معطوف ضمیر دی عبد تراجی وي نو خو دا ده چې دا ضمیر الله تراجی کې چې د اعتراض په وارد نشي فتحدى نو الله پاک چیلنج ورکړو اختار ورکړو باقصر صورت پلن صورت باندې صورت الکلام الذي له عنوان اغه کلام چې عنوان لري وکانا مشتملا على 3 آیات فصاعدا او په دریو آیاتونو باندې مشتملی یا د دریو نه په زیاتو آیاتونو باندې مشتملی نو په لند صورت دا لندواله دا د تنکیر د چیلنج نه مستفاد ده چیلنج آیات دا ده فاتو بسوره من مثله سورتن کې د تنوین د تقلیل د پاره ده وړو کې صورت فتحدى باقصر سوره من صوره پدې کې احتراز ده د تورات د سورتونو نه او د انجیل د سورتونو نه دغه په سورتونو الله دنیا ته چیلنج نه دی ورکړي او د قران کریم په سورتونو باندې الله پاک دنیا ته چیلنج ورکړو نو الله چیلنج چاته ورکړي ده مسواقع الخطباء خطیبان ته مقررین ته مسواقع الخطباء مسواقع جمع د مسقع ده مسقع مصدر میمی ده د سوقعت دی کو نه ده سوقعت دی کو یعنی صاحت دی کو چرګ आवाज وکړو مسواقع جمع ده چا ده د مسقع صيغه د مصدر میمی ده په معنا د چا سره आवाज کولو عربانو صاحت دی کو سوقعت دی کو یعنی صاحت دی کو په معنا کې اسم فاعل ده مراد مکبر الصوت فی التقریر ده ګوره د مسواقع خپل معنا څه ده زده کوي مسواقع جمع ده مسقع ده معنی څه ده आवाज مسواقع څه معنا आवाज کوونکی
صحیح ده. مسواقع څه معنی شاباسي؟ आवाज کوونکی. خطبا جمع د خطیب ده، مقرر ته وایي. نو د مسواقع اضافت د خطبا او تعالی قبيله د اضافت د غیر معروف نه د معروف ته، لکه لیس الاسد، لیس غیر معروف دی، اسد معروف دی. نو دلتم اضافت د مسواقع د خطبا او ته اضافت د غیر معروف ته معروف ته. دا د مسواقع کلمه غیر معروفه ده. مسواقع خو आवाज کوونکو ته وایي. صحیح شو. نو اضافت دي خطبا او ته خطبا خو مقررین ته وایي. په خبره پوه شوي. نو د مسواقع نه مقررین مراد دي. خپل معنی د आवाज کوونکي دلته ترنه مراد دي مقررین، لکه د خطبا نه چې مقررین مراد دي. خو خطبا مشهور لفظ دی، مسواقع غیر مشهور لفظ دی. نو اضافت د غیر مشهور دی مشهور ته. یعنی هغه مقررین چې هغه په تقریرونو کې اوازونه اوچتای، دا سپای صحابه ولا ډېر ښه تقریرونه کوي. نو په دې تقریر کې आवाज اوچتای، یعنی د سپای صحابه په شان باندې مقررین وته، د سپای صحابه والا په شان باندې مقررین وته. صحیح. نو دوی ته چیلنج ورکړ مسواقع الخطبه. او دغه ما تجربه کړې ده دا چې څوک ډیر جذباتي تقریر کوي کنه د کې به تور نه هیڅ هم نه، بس اسې گریوان خپل مشکل د خلکو مشکل ځان مو جوړي بل مو جوړي به هیڅ هم نه. بجلیګر مولانا صاحب رحمه الله ډیر مخکې به ویلي وای جهاد کانفرنس دی، وای ما ویلي چې جهاد کانفرنس دی چرته بوزو، وای دغه دا فردوس سره څنګه کم ځای دی، دا یو چمن دی دلته، وای دلته نو مې دلته خو جنگ نشته. نو مساقع الخطبه مطلب اوچت आवाज باندې تقریر کوونکی دوی ته چیلنج ورکړ. سپای صحابه ډېره ښه ډله ده، د قربانۍ والا وه، خو مخکې قرباني ورکوله ډېر شیګانې مردارول، اوس سیاست ته ووته، انتخاباتو ته اوس مړي نه کوي، له دې وجې نه کمزوري شو. اوس دا 5-6 اتو کالو کې یو مړی هم نه دی. مخکې ښه قرباني کوله، دوی هم شهیدانې ده او نور خلک یې مردارول. مسواقع الخطبه من العرب العرباء، من العرب العرباء. العرباء دا تاکید د پاره د عرب ده، لکه لیل لیلا. قاعده دا ده چې کله ته د یو لفظ تاکید کوي نو د عمدی لفظ نه په وزن د فعلا یو صيغه جوړه کا ورسته ورپسې ذکر کا. لیل د دې تاکید کوي نو د فعلا په وزن لیلا وایا، لیل لیلاء. صحیح شو. د عرب تاکید کوي نو ورسته د فعلا په وزن یو صيغه جوړه کا ورپسې ذکر کا، عرب عربا. نو تاکید ده. من العرب العرباء یعنی العرب الخلص، خالص عربان. نو خالص عربانو ته چیلنج ورکړو. فلم یجد به قدیرا، الله پاک د صورت پراوړلو باندې څوک قادر پیدا نکړو. سالبه منطق هم بعضو بویلی بعضو بم نه ویلی. د سالبی د صدق دو صورتونه دي. زید لیس بقائم، د دې د صدق دو صورتونه دي. یو صورت دا ده چې زید موجود ده خو سلب د قیام ترې نشوي ده، نو ته داسې ویلی شي چې زید لیس بقائم، زید موجود ده خو سلب د قیام ترې نه راغلی. دویم صورت دا ده چې زید د مور نه ملا نه دی پیدا، زید معدوم ده، نو تم بیا هم داسې ویلی شي چې زید لیس بقائم. نو منطقو کې د دې نه داسې تعبیر کوي چې سالبه په وخت د وجود د موضوع او د سلب المحمول کې صادقي، او په وخت د عدم د موضوع کې صادقي. سالبه په وخت د عدم د موضوع کې صادقي. نو دلته دا سالبه د عدم د موضوع سره صادقه ده. دا معنا نه چې قدیر شته خو الله نه دی موندلی، لکه زید لیس بقائم، زید شته خو سلب د قیام ترې نه راغلی. نو دلته داسې نه ده ګوره چې قدیر شته خو سلب د وجدان ترې نه راغلی، الله نه دی موندلی، داسې نه ده، بلکې قدیر نشته. ولم یجد به قدیرا، الله قدیر ونه موندلو. ولې ونه موندلو؟ قدیر نشته. که قدیر وی الله به موندلی وی، خو چې الله ونه موندلو نو نشته. نو با په معنا د علا ده. فلم یجد علیه، عدم وجدان کنایه د عدم وجود نه ده. قدیرا، الله قدیر ونه موندلو. دلته اعتراض راځي چې قدیر د فعیل وزن د صيغه د مبالغه ده، معنی د القادر الکاملو، یعنی کامل قادر ونه موندلو. نو نفس قادر موندلې وي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې ټیک د قدیر د فعیل وزن دی، خو فعیل هر ځای کې د مبالغه د پاره نه، نو دلته د مبالغه د پاره نه ده، نو کامل قادر نه ده مراد.
بلکې نفس قادر مراد دی. دا قدیر د فعیل وزن دی. دا کله د کرومه نه کرومه یکرمو او کله د بل باب نه. کله چې قدیر دا فعیل د کرومه یکرمو نه نو الته بیا د مبالغې د پاره، او چې کله د کرومه یکرمو نه نو الته بیا د مبالغې د پاره نه. ولم یجد به قدیرا وافحم. افحام په معنا د اسوداد توروالی، خپل معنی د تک تور کړه. وافحم څه معنا؟ تک تور کړه. معنا مراد دا ده چې چپ کړه، لکه لاندې نقطې لیکلي اسقطه، یعنی ملامت کړه. مناظره کې پړ کړه. څوک چې پړ شي نو داغه مخ تور شي، رنگ هم تور شي، نو خپل معنی د تک تور کړه. معنا مراد دا ده چې ملامت کړه، په مناظره کې پړ کړه. من تصدى، هغه څوک چې پړ کړه، تصدى چې هغه تعرض کړو لمعارضته د پاره د مقابله د قران، من فصحاء عدنان، د فصیحانو د عدنان قبیله، وبلغاء قحطان، او د بلیغانو د قحطان قبیله. فصحاء او بلغاء د دې دوړو معنا دلته یو ده. فصحاء عدنان ته مضاف شو او بلغاء قحطان ته مضاف شو. دا تفنن فی العبارت ده. عدنان او قحطان دا په عربو کې دوه قبیلې دي. عدنان ته عرب مستعربه وي او قحطان ته عرب عاربه وي، یعنی عرب عاربه او عرب مستعربه. دا دواړه پړ کړه. حتی حسبوا، تر دې چې دوی دا ګمان وکړو، انهم سحروا تسحیرا، چې په دوی باندې سحر کړی شوی دی. تسحیرا سحر کول. سحر د چا د ادراک چې انتهایی باریک وي. کل ما لطف و دقه، یعنی د چا ادراک چې انتهایی باریک وي دي ته سحر وي. نو بیا د سحر خپل مسائل دي. د احناف مسأله دا ده چې په کومو سحریاتو کې شرکی کلمات وي هغه شرک دی، چې کفری کلمات وي هغه کفر دی، چې نه غیر جایز کلمات وي هغه حرام دی، او چې نه پکې شرکی کلمات وي، نه پکې کفری کلمات وي، نه پکې حرام کلمات وي، نو بیا که د غرض صحیح د پاره نو بیا مباح دی. ثم بین للناس ما نزل الیهم، به بیان کړ د پاره د خلکو ما نزل الیهم، هغه قرآن چې د دوی د پاره نازل کړی شوی، حسب ما یعنی قدر ما. حسب ما څه معنا؟ قدر ما. عنا یعنی ظهر، د باب د ضربه یضربون ده. هغه مقدار چې ظاهر شوی دوی ته من مصالحهم، دا بیان د پاره د ما ده. حسب ما کې حسب ما یعنی قدر ما، په مقدار د هغه مصالحو. عنا لهم یعنی ظهر لهم، چې د دوی د پاره ظاهر شوی. لیتدبروا آیاته، د دې د پاره چې د قران پایتونو کې دوی تدبر وکړي. وليتذكر اولو الالباب، او د دې د پاره چې پند والی خوندان د عقل تذکیرن پند خستله. سبحان الله.